انتهایی ډرپوک قوم دی، انتهایی بزدله او کنجوسه قوم دی. تاسو زما محترم د دې تاریخ وګورئ. الله پاک يهوديانو ته په قران کې د ټولو نه سخت خطاب کړی دی او ورته فرمایلی دي چې منهم القردة دا بزوګان دي، والخنازير دا خنزیران دي، وعبد الطاغوت دا د شیطان پیروکار دي، دا د شیطان اولاد دي. دومره سخت خطاب الله پاک هیڅ چرته هم چاته نه دی کړی په قرآن مجید کې. څومره سخت خطاب چې الله پاک يهوديانو ته په قرآن مجید کې کړی دی. بیا فرمایي کلما اوقدوا نارا للحرب، کله به چې هم يهوديانو د انبیاء کرامو خلاف د جنگ شعلې بړکاولې او د جنگ شعلې به بلولې، اوقدوا نارا اطفأها الله، الله به هغه جنگ هغه هور واپس مړ کولو او الله پاک به هغه هور راوستو او بدی باندې به مسلط کولو. الله پاک بشپږم سپاره کې فرمایي لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، چې په اسلام د ټولو نه سخترین مخالف خلک چې کوم دي هغه يهوديان دي. هر ټیم د اسلام بیخکنه بس لګیا دي، هر ټیم د مسلمان د ختمېدو بس لګیا دي، د مسلمان تهذیب د مسلمان تهذیب اخوا کېدو بس لګیا دي، د مسلمان معیشت تباہ کېدو بس لګیا دي. زما محترمو دا يهود قوم زما محترمو تاریخ د دین ډک دی، دا انتهایی بوزدل قوم دی. تاریخ د دین ډک دی چې دا د انبیاء کرامو قاتلان دي. تاریخ د دین ډک دی چې دی موسی علیه السلام مخ ته چې کومه بوزدلی خولې و د قیامت تر سبا پورې به یو مسلمان چې خپل نبی ته دا بوزدلی ونه خي. موسی علیه السلام ته فرمایي چې ای زما امته، ای زما قومه، دا مخامخ بیت المقدس ته راځي، دا فتح کو د الله حکم دی. موسی علیه السلام ته وایي انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، موږ د بیت المقدس ته هیڅ کلم نزو، هیڅ کلم نزو تر سوچ په دې کې عمالقه او جابر ظالم قوم اوسېږي. دا خو طاقتور قوم د موږ سره مقابله نشو کولی. هغه وخت کې د عمالقه نه یې د بیت المقدس نه شو داخلي.